چې په مذهبي معاملاتو کې به د چا دخل اندازي نه کوي. مذهبي معاملات یهودي دی په خپل دین باندې دی بس دی، ته ولا صرف د دعوت پورې مکلف چې دعوت ولا ورکې اسلام ته راشي. نور لا اکراه فی الدین، په زور زبردستیا باندې ته په دین اسلام کې نشه داخلولی. اس قسم زبردستی به نشته چې د تلوار او په زور او په طاقت سره ته وایې چې نه به اسلام به قبله ورنه بله لار نشته. لا اکراه فی الدین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آیات نازل شو لکم دینکم ولی دین. کوم کفارو ته چې نبی علیہ السلام دا زړه شین شو دعوتونه ورکلو دعوت قبول نکړو، آیات رالو دی ته وایي چې ستاسو دین ستاسو لپاره، زمونږ دپاره زمونږ دی. زمونږ په ذمه باندې صرف خبر رسول دی، ښه په چا باندې زور زبردستیا دا زمونږ کار نه دی. وما علینا الا البلاغ المبین، زمونږ په ذمه صرف رسول دی. اوس حدیث کې راځي آیات ته ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هغه خلکو ته ردې بدې مه وایه کم چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي، د غیر الله ته سجدې کوي. ولې فیسب الله عدوا بغیر علم، هغوی به د جهالت په وجه د نادانۍ په وجه ستا الله ته ردې بدې ووایي. نو خپل الله پې مه کنځه چې ته د هغوی خدایان کنځي او د جهالت په وجه ستا خدای مو کنځي. ور څومره بهترین دین دی. الله رب العزت د هغه خلکو متعلق تعلیم راکوي موږ ته چې دې ته بدې ردې مه وایه کم خلک چې د الله نه علاوه غیر الله ته سجدې کوي. ولې که ته بدې ردې وې نو هغوی به هم ستا په خدای پسې، ستا په دین پسې، ستا په پیغمبر پسې بدې ردې وایي. ته به به یې را برانګېخته کېږي، ته به هغه وجنې او به را برانګېخته کېږي تا به وجنې. نو امن برباد شو که نه؟ د امن برقرار ساتلو دپاره دا ضروري دی چې پردي مذهب پسې، پردي مسلک پسې به بدې ردې نه وې. نن دا مسله زموږ په عرف کې عام ده. زه د دې ځای نه وایم فلانې په حقه نه دی او وایي دا په حقه نه دی، نو تبه برباد شو. یو